السلام عليكم. الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوق سرول رہی. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينيه من جمالك، فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. اسٹیج باندے تشریف فرما انتہائی محترم مکرم معزز علماء کرام، خصوصاً قاری المقری استاد القراء حضرت مولانا قاری ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، ددی محلے ددی کلی و ددی علاقے ډیرو غیرتمند و عزتمند مسلمانانو، زمونږ استاسو دغه اجتماع د رب لا یزال د عظیم کتاب د قرآن عظیم الشان د درسگاہ په مناسبت سره ده. په دغه درسگاہ کې زمونږ د برادران محترمان د دې محلې د دې کلی او د دې علاقې د مسلمانانو بچو ته د قرآن مجید ابتدائی حقوق کم چې د حفظ او د ناظری په صورت کې دی ادا کوي، داغي سالانه جلسه د ختم القرآن او د دستاربندۍ ده. الله دې زمونږ استاسو دا را جمع کېدل د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ د کامیابی او د کامرانی سبب وګرځي. عزتمند مسلمانانو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی د انسانی نسل د تربیت د پارا نن نسور لسوا او 55 کال مخکې د مکی مکرمی په دغه منطقه او علاقه کې د کعبه مبارک سره په یو څو میله خوا کې په غار حرا کې د 15 آیاتونو نه داغي ابتدا کړې ده. چونکې دغه علاقه دغه کلی او دغه خلق د عربی د ژبې سره تعلق ساتي، نو ځکه قرآن په عربو کې او په عربی ژبه کې الله نازل کړی دی. ستاسو دې بچو ویلي الله فرمای انا انزلناه قرآنا عربیا، قرآن په عربی ژبه کې دی او د قریشو ژبه بیا په عربو کې علما تشریف فرما دي، په ټولو کې فصیح او بلیغ ژبه ده د قریشو.
او دا د حضور علیہ السلام مبارک خاندان دے دغه حضور علیہ السلام فرمائی زم عربی او د قرآن جبم عربی ده او جنت کې به عربي جبه استعمالي دا ټولې جبې الله لورزي که خدای پیدا کړي دي انګلیش هم خدای لورزي او فرانسیسی هم ورزي او تای ملای هم ورزي دا ټولې جبې ورزي او په دې ټولو جبو کې د عربي انتخاب ځکه وکړو چې دې تعلق یوازې د دنیا سره نه دی چې یو قوم لولي ځکه هلته چې د انسان د برزخ ژوند شروع کېږي علما تشریف فرما دي نو هلته به هم تپوس په عربۍ کې کوي او جنت کې به هم ژبه د عربۍ نو څنګه چې قرآن دوامي کلام د الله دی داسې انتخاب ولا الله د دوامي ژبې سره وکړو او عربو کې نازل دی د حضور علیہ السلام مبارک باندې نازل دے څنګه چې قاری صاحب و فرمایل حضور علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه قرآن زده کړو جبرائیل علیہ السلام واسطه ده استاسو دې بچو ویلی دی په 20 سپاره کې الله ځان ته نسبت کوي الرحمن علم القرآن یعنی تعلیم د قرآن معلم دا الله دے جبرائیل امین علیہ السلام واسطه دا او حضور علیہ السلام د دې امت رهبر او راهنما دی پیغمبر دی خاتم النبیین دی نو په دغه نسبت د الله د شاګردۍ او د امت په حیثیت باندې حضور علیہ السلام معلم دی جبرائیل علیہ السلام واسطه دا اس پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نه چې څنګه قرآن لسته دی او په کوم کیفیت باندې لسته دی هغه شان یاد کړی دی ابتدا کې حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام چې وحی نازلول نو حضور علیہ السلام په فورا وی نو الله په سورہ قیامه کې علما تشریف فرما دي ستاسو دې بچو ویلی اللہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا دا زمان ذمہ داری دتا تا یادول سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ علماء تشریف فرما دی او بیا قاری سے ابتدی فن سره تعلق ساتي نو او قرآتون مشہور دی او دری شاز دی دیو جو حضور علیہ السلام په دغه ټولو قرائتونو باندې تلاوت کړی دی بعضی صحابو ته قرائت نو معلوم ده بازو نو غي باندې به دغه تلاوت بد لګېدلی کې یو واقعیا کې راځي تاسو به بار بار اورېدلی عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې یو صحابي د سوره فرقان تلاوت کو نو پاغه مشهور تلاوت سره او نک کم چې عمر صاحب ته یاد نو فورا غریوانه ونیو وی غلط قرآن وی ځکه حضور علیہ السلام لزو اوس هغه صحابي د گریوان نه نیولې ورکاږي حضور علیہ السلام ته وی یا رسول الله دا غلط قرآن وی پیغمبر علیہ السلام ته عمر پریدا صحابي ته وی تولولا نو هغه څنګه چې د پیغمبر علیہ السلام نه لوستله لکه خدا قرآ حضرات چې کلا هغه مختلف قراتونو سره مونږ خو عام والضحى والليل اذا سجى څنګه یاد کړه پر روایت حفص عاصم کوفی رحمه الله او د نور روایتو کې والضحى نه ده نو الک پروت وي په مال سره والضحى وي مونږ هدینا الصراط وایو یو صحیح قرات صراط هم ده علما تشریف فرما دي قاری صاحب په دې فن کې ماشاءالله الله لوی دسترس ور کړه دا محنت د قاری صاحب د الله په د خاندان کې قیامت پوری جاری او ساری وساتي حضور علیہ السلام صحابی توي تولو لاغول استو بیا عمر صاحب توي تولو لناغو ملوستو پیغمبر علیہ السلام عمر صاحب توي انزل القرآن على 7 احرف قرآن په وو مشهور قراتونو سره نازل شوه تم ټیک وي او دیم صحیح وي استاد حضور علیہ السلام ذمہ داری وا ذمہ داری وا یتلو علیہم آیاتک
پیغمبر علیہ السلام دعا کړې و او دا دعا یې کله وکړه علما تشریف فرما دي کله چې جمعه او مدرسه جوړه کړه کعبه مبارکه تعمیر وشو ابراهیم علیہ السلام ځکه دا مخکې فرشتو کړی و بیا آدم علیہ السلام کړی و بیا طوفان نوح کې د دې د ظاهري تعمیر غورځېدلی بیا جبرائیل علیہ السلام راغی نقشه ورته وښوده ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام د بعثت نه تقریبا 2.5 زره کاله مخکې چې کله دا جومات جوړ کړي یعنی کعبه دا جومات ټول دی کې بدن نمونځ کېده دا دروازه د دې دوه دروازې وي دا حتیم په دې کې شامل و څنګه چې دا مخامخ دروازه ده د حجر اسد سره خوا کې د دې په سید کې په رکن یمانی کې بل دروازه و دا دوه نظمه کې سره لګېدلې وي او دا حتیم په دې کعبه مبارکه کې شامل و دې کې بدن نمونځ کېده او دا سمت قبل او دا او د عبادت لپاره ځای چې جوړ کړه دعا یې وکړه اوله دعا یې وکړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قیامت پورې انسانانو له یو سبق ورکړه مسلمانانو چې کله د خدای لپاره کار کوي نو مخلوق ته نه خایي چا لپاره الله لپاره چې کار کوي مخلوق ته نه خایي زمونږ عادت الټه ده مونږ چې کارو کو غړ کټ په ولګو دا ما ولګولې دونه پیسې مې په ولګو بس خبره ختم شو ابراهیم علیہ السلام پیغمبر دے زویم پیغمبر دے پاک خاندان دے دعا سکی ربنا تقبل منا اللہ لا ساعی مودی زوی اکڑا دا گٹی مراجع میں دا خطا موکڑا دا کورم جوڑ کواسی نا خدایا دارا تا پدی مخراو نا غور دے جی زمانہ دے پا کرزا جون دے دا انبیاء او دا انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات جون دا انسانی جون دا پارا محور دے دا جون دا تاویدو دعائے اکڑا اللہ دعا دا سے قبول کی زمونگا یا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک خدای اس دی سر زمون تعلق برابر ہو ساتی قبولم کی رہا انداز ہے مونگ جماعت خو جوڑ کو خوب ہے موزل نہ رہزو یا جمعہ گل کا کئی یا اختر گل کا کئی یا ماخام گل ہو یا سار گل ورد انبیاء جن دا ماو تعالی سبق دے قرآن ڈائجسٹ نہ دے مسلمان ناول نہ دے قرآن اخبار جہان دا سنڈے میگزین نہ دے قرآن دا قصو کتاب نہ دے قرآن دا جن محور دے پوری جوڑ کو اللہ لے جوڑ کو دعائے اکڑا خدای قبولی کی بیا دعا کئی خدای زمونگو سر تعلق برابر ساتے تو وہ بے قبول کی خلق برازی عبادت لا خواسی نچی زما و زما بچی دی جماعت تملن رزی درہم دعائے اکڑا ربنا وباس فیہم رسولا منہم اللہ اصول دا مولا غمو کی دا امام غم ولو کی دا قاضی صاحب غم ولو کی دا مفتی صاحب غم ولو کی دا شیخ الحدیث صاحب غم ولو کی دا شیخ التفسیر صاحب غم ولو کی دا دا سے سڑی غمو کی چو اس دی جماعت پا اصولو باندے دا مقتدیان پویا کی چی دا جماعت سلا جوڑ رہے مونگ جماعت سلا پارا خاص کرے رہے چی پا باندے یو بجا جمع دا نو یو بجا بازان کی گی او پا یونی و مجب ہوتا تالے لے گی او کم پینزه جمع دا سلورنی میں بازانو شی او پا باندے پینزه چکی گی تالا بہت دکھ که تالا نہ لگا او بیت خلق بکی پٹائی دا مسلمان جون دے دا مسلمان اعمال برزی نو بیا بسنگ اللہ دا دی مسلمان پسر باندر رحم سادر رافو اخو اعمالکم عمالکم زمانگ اعمال نا زمانگ سادر دے منگ چی دشپی سوکو و تیارے کی ہوکو سار رات آغا عمل پا دروازہ کی ولڑی نو دشپی روغ جوڑی خزیم و سرخ خبری کری بچیم سار چیز کی ناگانا ہوتا بچے ہوئی بابا تا تا خما داوی ہوتا نپوئی گی یو ڈس دنو باسم دے ولی ہوئی دی بچی صدا وجہ دے ہوئی
په کم کیفیت وي ځکه زما د شپې اعمال چې څنګه تللي حق ورځ د ورځې را سره هغه معامله وکړه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم د دین راولېږي لکه بیا به وایي چې دا خو د سوات نه راغلی دی زمونږ د ده په ژبه نه پوهېږو دا خو افغانی دی په ژبه نه پوهېږو دا خو د امریکې دی موږ د ده په ژبه نه پوهېږو الله دوی کې راولېږي علما تشریف فرما دي حضور علیه السلام به وایي زه د خپل نیکه دعا یم زما نیکه دعا دلته کړې وه چې دا جومات یې جوړ کړه ژوند دی قرآن دا خبرې موږ ته ښیي د مسلمان ژوند به د څه سره لګېدلی بازار سره به نه وي منډۍ سره به نه وي جاګیر سره به نه وي سرمایې عهدې سره به نه وي د مسلمان ژوند به د جومات پورې لګېدلی حدیث کې راځي علما تشریف فرما پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت کې به زما د عرش د سوري د لاندې یو څو قسمه خلک ولاړي حدیث کې دی وقلبه معلق بالمساجد یو باغ سړی چې زړی جومات پورې تړلی هلکه زړی څنګه جومات پورې تړلی علما تشریف فرما دي علما د حدیث وایي چې د دې انسان ژوند به د جومات د محور سره برابر وي مثال مونږ خو ودرېږو مولي صاحب پسې مخ مې د کعبې شریفې په دې امام پسې الله اکبر نه دی خوا ګورو مونځ کې نه دی خوا ګورو نه ځان کرو نه مخ اړو نه چاله جواب ورکوي سم نه ورکو دقه رنګې مسلمان ته الله وایي چې بازار کې به هم داسې نیغ ولاړې سود طرف ته به نه ګورې رشوت طرف ته به نه ګورې د سودي اواز جواب به نه ورکې دونه نقصان دونه فایده در کوم نه زه مسلمان یم زړه جومات محور د جومات دی د انسان دپاره نن جومات موږ عبادت دپاره خاص کړی نو ځکه زموږ غم خادي دا د کفریه او شرکیه او رسمونو رواجونو کڅوړی دی بس ګډ هغه ګاټلی نه هغه هر څه چې پکې راړولي د مسلمان ژوند نو سې د یهودیانو ژوند راغستی سې د عیسایانو راغستی چې د هندوانو راغستی نو چې شروع د واده کیږي نو بنیاد د هندوانو په رسم په ګوټ باندې کیږي بنیاد په ډول سورنا په کم سیز بنیاد دی چې کم سیز د انسان په زړه کې منافقت داسې پیدا کوي لکه اوچ فصل باندې چې باران وشي څنګه تازه شي دغه رنګه منافقت په زړه کې په ډول سورنا تازه کیږي او زمونږ د واده ابتدا د ډول سورنا نه وشي جومات د مسلمان د پاره محور د ژوند دی زاویه د ژوند دا محور دی ګوره د رڼا نور دی ټوله دنیا باندې رڼا ده چې کم ځای د ځمکې کم مخ دی تاسو علم هیئت کې به ویلي چې د دنیا د کم ځمکې د ګولایي نظام دې ته مخامخې دا محور د رڼا دی اوس دې دنیا دلته چې کومه دنیا د زمونږ نه دی خوا مشرق ته هلته به تیاري بعض ځایونو کې به نور پرېوځي بعض کې د شپې نیمه ده ولې د دې نور محور دې سره نه دی برابر دغه رنګې د انسان د مسلمان ژوند دا به د جومات د زاویې نه برابر وي موږ جومات ته صرف مونځ له راځو نه مسلمانه ته به جومات ته مونځ له نه راځې تا ته چې په بازار کې په اخیستلو خرڅولو کې په یو څیز کې شک شو نو چې ماسپښین رالي مولي صاحب سره کېنه چې دا څیز اخلم په دې شرایطو باندې وایي دې کې سود او رشوت شته او که نه شته د پردي مسلمان حق پکې تباه کېږي که نه تباه کېږي دوکه دا او که نه ده مونږ خو په دې فخر کوو چې په اول صاحب کې مې دونه ورځې مونځ وکړو دونه تکبیر اولا سره مې وکړو خو هلته د تکبیر اولا سره د کاروبار نظام برابر دی زما په ګودام کې څو قسمه چې په ګوتۍ کې بندېږي او زه خرڅوم په کم ریټ باندې ما ته میلاو شوی پسه دی او کم قسم سیز دی زما په ګودام کې څو قسمه وریجې بندېږي په یو ګوتۍ کې د کم ریټ دی او څنګه دی او په کم کیفیت دی
او آل ته چې خرڅېږي په کم کیفیت دي په کومو معاملاتو دي اوس دا مثال زه خو راځم خو عادت له راځم عبادت له نه راځم زه نن جمعات ته لاړم لمونځ مې وکړ د جمعې خو د جمعه د څه نه عبارت دی جمعې د اجتماع نه عبارت نه دی جمعه د مسلمانانو د خیرسګالۍ د همدردۍ نوم دی ولې وی چې بار ځای کې د جمعې لمونځ به نه کېږي څه فلسفه د جمعې ده جمعه د تقریر او د خطبې او د اوږدې لمونځ او د اوږدې دعا نوم نه دی جمعه د خیرسګالۍ نوم دی چې په دې علاقه کې په یو هفته کې د مسلمان څونه ژوند د حدیثو د قرآن مخالف دی دا مسلمان به د هغې د نیغولو سوچ کوي د جمعې بنیاد دا دی ځکه حضور علیه السلام دې لپاره مختلف تدبیرونه ښودلي د جمعې د لمونځ لپاره راتلل څه ټایم دی عبادت څه ټایم دی او سوال به لمونځ کیږي او پیغمبر علیه السلام د طلوع فجر نه فضیلت بیانوي هغه په امام مالک رحمه الله دی الله رحم وکړي امام مالک رحمه الله دی الله رحم وکړي هغه راته آسان کړی دی وایي دا هغه واړه لږ لږ وختونه دي چې د زوال نه پس د امام د راتلو پورې تقسیم دي حالانکه علما تشریف فرما دي د امام ابو حنیفه د امام مالک سے د امام شافعی سے د امام احمد ابن حنبل سے د دې درې وانو رائے دا ده چې سو کوئی چې ما تدید د اوخ د صدقې ثواب ملاو شي وې د بعد هغه اول ورځ د ټیم د اشراق نه جمعه تزي او جمعه کې به د جمعې په تیاری کې ناشته امام نووي رحمه الله حدیث نقل کړي علما تشریف فرما دي پیغمبر علیه السلام به د جمعې تیاری د ګل د ورځې نه کوم ته د جمعې په ورځ جمعه نه یاد ولی زمونږ د مسلمان محور څه ګرځیدل سرمایا جاگیر او عہده ګرځیدل څنګه به پیسې ډېرې شي څونه به ځمکه ډېره شي څونه به زما ګریډ سیو شي څنګه به زه د 16 نه 17 ته 18 او 19 ته بلاړ شم چې زمانه په دغه محکمه کې بل څو غټ نه خیر دې کوم اوس قضا شي خیر دې کده انسانیت په عزت لاس اوچت شي خیر دې که حرام ز کور تراوړم اس مسله نه ده او زما جاگیر او سرمایه کې چې سوال نو چې کله په دې پوری مسلمانون خطا استاسو دې بچو ویلې دي د بنی اسرائیل دا واقعیت د يهودو د ډایجست په تور مونږ ته بیان کړی دی يهودو له تیار ډوډۍ راتلا تیار خوراک به ولې بن شو دوی د خرمستو د وجه بیت المقدس سلیمان علیہ السلام جوړ کړ او سونه په عجیب طریقې جوړ کړ ولی بخت نصر پراله او ته دي 200 دی پراله او ټس نه سکړه څه د وجه نه دی وته څه علت بیان کو اخره کې وته یو بل خبره پرې خوا وین عدتم عدنا ګوره ک بیا دا جمعات پرې دی نو سپېړه و بازار کې در کوم دا جمعات پرې دی په منډای کې بس سپېړه در کوم دا جمعات پرې دی په غم کې بس سپېړه در کوم دا جمعات پرې دی په خادای کې بس سپېړه در کوم مونږ ته نه په غم کې جمعات یادي نه په خادای کې جمعات عرض میں دا کو عزتمندو مسلمانانو ابراہیم علیہ السلام چې جمعات جوړ کو نو داغي ترتیب بیانې چې خدایا ما او زما دا بچي او زمونږ اولاد د دې جمعات سره معلق ساتي زه مسلمان زاجی سے زه مثال د دنیا چې سونه نسبتونه راته کیږي نن د جمعې ورځ وا د جمعې سبا زه په کوم ځای کې ولاړم د سارې په مونځ کې او څه ټایم ولاړم زما په کور کې سونه بالغ افراد وغي جمعه ته تللی داغي د جمعه سره تعلق او ګیله د خدای نه کو زمون په کاروبار کې برکت راشي او استاد یې تعویذ برابرونه کې کاروبار کې برکت راشي نو به خدای ورواړو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي شیخ زکریا صاحب دا حدیث نقل کړي فضایل اعمال کې خمو فضایل اعمال د کینو نو سره وخت نه دکان باندې ناوته کی حجره کې ناوته کی د کرکټ میچ قتل ناوته کی به د تاش ناوته راځي د لړو د کریم بورډ ناوته کی په چوک کې د ناشته ناوته کی مونږ نه وزګار ما ته اعلان وشي وي جمعات کې مسلمان ته به څه اعلان کی دا الله او د الله د رسول خبره کی
نو پوهېږي دا خبره یهودیانو ته ټول روان دي نو چې د مسلمان سره د مسلمان د خپل دین قدر او عظمت نشته دی د قرآن ترجمه شروع درس شروع موږ خپل ټي وي ته ناست د حدیثو درس دی فضایل اعمال څه بل څه خو نه دي فضایل اعمال خو ما او تا ته وړوکی کتاب ښکاري ته د علماو نه وتپوسه دا د علامه ابن حجر د منبهات د علامه ابن حجر د فتح الباری د علامه عینی د عمدة القاری د مولا علی قاری رحمه الله د مرقات دا هغه شروحات او خلاصه ما او تا ته راجمع کړی ده مته د مونږ ثواب خي چې په مونږ تا ته سمې کوي او قرآن ته د مسلمان ته بتاواز دی نن به تاسو لیدلی د جمعې په مونږ کې چې څنګه مونږ وشي د مسلمان بچی بس روان شي باروز د په سفر کې نه دی بل څه ضروری کار دی سنتونه نشته چې دی وته دا پریدي بار بازار کې ولاړی سنت مؤکده پریدي موبایل به راغستی بار د جمعات په خوله کې به ولاړی د سنت مؤکده نه کوي او جمعې د عبادت پرېخه نو تاسو نه تاسو مې مسلمانانو تاسو ته وایم چې یو مالک سړی ته ګوري چې دې نوکر زما داسې زم پټ کو دایم پټ کو او د راشي کینو چې مال تنخواه را کنو سپېړه به ورکړي که تنخواه به ورکړي وایي که نه د مونږ کار د سپېړې کوو او تمام د تنخواه کوي جمعات ته زه نه راځم مولوي صاحب سره نه کینم قرآن ته نه کینم حدیثو ته نه کینم او ځان ته د مسلمانۍ نسبت کوم نو چې زما په ژوند کې قرآن له وخت نشته حدیثو له وخت نشته نو زه د څه مسلمان یم ما مسلماني ما ته چا ښودلی ده ما ته سرمایه خو نه ده ښودلې دا ما ته بینک خو نه ده ښودلې منډۍ خو راته نه ده ښودلې زمکه او جاگیر دا مسلمانی خو راته د قرآن او حدیث ښودلې ما مسلمان سره د قرآن او د حدیث لپاره وخت نشته ایله د خدای نه کو دعا وکړو خدای اسرائیل تبا کې او فلسطین مومید او معاون شي خدای وی ورېږي دا خلا یو مسله شو دا خو چې څنګه کې هغه شان به سره کوم او شوي دي دا واقعیت څه بیانې ما وتا څه لپاره بیانې دا ډایجست نه ناول نه دی یو سید احمد پالنپوری صاحب لیکلی هدایت القرآن کې وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا دې زمن کې لیکي چې قرآن کې دا یو واقعه 50 ځای ذکر کوي 60 ځای ذکر کوي دا الله سره د سينو چې نور عبارت سره نو نور واقعات سره نو الله وی چې دې شي د مسلمان په دې ځای کې دا خبره عقل ترش دې ځای کې راشي خو په تفصیل قرآن ولله موږ سره د قرآن لپاره وخت نشته چې قاری صاحب کو فرمایل ایل الصلاه او ایل البلا او کدو قامت الصلاه او کنه نو زمونږ اقامت ته نه دی علماء نه تاسو کوي او بیا خپکیږي چې وته وای چې د سیمه کوي اقامت مې وای دا مولا زما د اقامت نه خپه دی مې شپږ ورځې جمعه ته ناراضو بیا به مولا سلام نه چو حقیقت ته کنه دا لطیفه نه کوم ځکه زم د دې معاشرې سره زمونږ تعلق هم د جمعات سره د امامت سره د مقتدیانو سره چې کوم مو خیر خوا دي هغه مو بدخوا کړي چې کوم مو بدخوا دي هم ځان له خیر خوا ګرځو چې کوم مو خلکو مو جمعات ته کنځل وکړه قرآن یې راله سپک کړ عالم ته کنځل وکړه ما ورته پړقې ووالی د عالم سر او پټکې راوایست په خر او خنزیر یې ولګو ما ورته پړقې ووالی نو هغه مو خپل خیر خوا ګڼو او چې کوم عالم می الله ته خېږي تعلق می د الله سره پیدا کړي نو دنه ته فنډامنټالیست جوړ کړو فنډامنټالیزم دا قدامت پسند دی یو سم نه مسواکونو خبره کوي اوسم وای چې باتروم ته نه ودل په کسخ په باندې نه وځي راوځینو وی خلک سپو مې تا وخته دی اوس دې پورې خپې زموږ استاد محترم قاضی فضل الله جان صاحب درس کې و فرمایل وی ماته چاوي چې خلک سپو مې ته تاسو مولیان اوسم دي ته وی چې په کسخ په نه وځي په خیر راوځي وی ما وی چې د تبسوم خو ما وته وی ک د غش پوغمې والا باتروم ته تل پرې خود مونږ به د طریقه پرې لاس پوغمې ته چې خطلې وی دی باتروم ته زیو کنه زی وای زی کنه زی نو خدا طریقه د دغه د پاره د کنه څه چلو شو چې سپوږمۍ ته وخته
استاد محترم شہید ملت شیخ حسن جان صاحب نور اللہ مرقدو یو درس کی وہ فرمائل وی التا حرم کے بھی ڈاڑا والے و کتاب میں کتوی ماتے ہو سڑی ہوئی جسے کے مہو بابا ما چی کتاب گورا میں چی خلق سپوک میں تا ہوگا تا او تاسو کتابو نہ گورے وی ما و تاوی چی دس رب اس پا حرم کی سسے جا گڑا کم وی ما و تی چی سپوک میں تا خطلم تاسو تبری خودی کتابون تمن پرے دے تارشم دا علماؤنا چی زمان پا کم کیفیت باندے اصلاح کئی او سنگ طریقے سرے کئی و بیام نونگ تا دا سخ کری دا مچو گبین را تخ کری مولا لاللہ نشی کرے مولا سرکی ننے کہ بچے دی مولا کو نصب اخری او بچی بے سکے او دا فیوچر بسی دا انکم بسی دا آؤٹ پٹ بسی گودری ٹکی دا انگلیس دا کری بس دی علماؤنا تا پوسو کتا دا دی رزق دا ٹولو نا پاک رزق ناستے پا دہ زیکی جو ٹولو نا پاک زینا دسی کتاب تا ناسی جو پا ٹولو کتابو نا کی پاک کتاب دسی زیکی شپیدی جو دا ٹولو زینا نا پاک دی او نو بلا سکے چے دی مولیا دا دی مولا پخپو کی زما سر پروتی نور با سکے نو بادشاہ دے دا دخپو کی زما سر پروتی زمو جو سجدہ لگو دا مولا خپو کی لگو کنا لگو دون الوی علم نا دون الوی خبرونا دون الوی نسبت نا دے اشپاگو رکو دا پارا دا دو دریو لشتزمکو دا پارا و دا اشپاگو ورزو دا عہدے دا پارا ما خپل بچے دا دون عظیم علم نا محروم ہو ساتا نو قیابت کی بزا اللہ سے جواب کرو تم حیثیت نارز مدا کو ابراہیم علیہ السلام اور جوڑ کر دعائے اکڑا دا استاذ غم ملاو کی استاذ اللہ راولی گا دو نیم زر کالا پاس اور دا سے استاذ راولی گا کہ دا مخینی استاذان سو نو دا آدم علیہ السلام نوالا دا عیسیٰ علیہ السلام پورے دا طول استاذان و معلمون امام ہو گرزو امام الانبیاء قرآن دا سے زی کی مبوس دے چی پا طول دنیا کے محور دے منز دے دا طول دنیا ان اول بیت اوضع للناس للذی ببکتا مبارکا حضرت علی صاحب دغل تلی کی اگور امام قرطبی حدیث رائے نقل کرے اثر دا حضرت علی صاحب نقل کرے چیزمکا اوچا شوی دا بدون دنیا باندے نو دا دا کعبی دا غزے چی کمزے کی کعبہ مبارکہ دا اولا نیزمکا دا ادا عام صحابہ و رائے دادا چی اول دا ہدایت کور جوڑ شوی دے نو جمعات تے و کعبہ مبارکہ دا انسان دا جون محور دا جمعات و مدرسہ دا بالفاظی دیگر خانقاہ و مدرسہ دا او مرکز دے چی زمانگ دا دیسر تعلق را لے او دا سمنا چی زمانگ بوسر تعلق دا بچو بوسر نساتو دا گورے زمانگ خام خیالی دا منگوائی زخو دلتا پساف کی ولاڑے زخو شبی اتوار و شبی جمعی لزم زخو خانقاہ کی پیر سے بسراناس دے زخو مدرسے تزم نا یواز اتنا دا دیکھ پل بچی تعلق پم دا خانقاہ سر جوڑے نا مرکز سر بے جوڑے لکہ مثال کی عالم او مخبل بچے دا علم بلار وروانه چو نو کله چې زم مرشم نو زما د کور نه بدري جنازي وزي یو به زما د لاش جنازه وزي یو دویمه به زما د علم جنازه وزي دریم چې کوم کتابونه ما راوړیو د هغې جنازه به وزي ځکه خو زمیندار بچی ما پیدا کړی دی ایز او دیس والا مې پیدا کړی دی اے پلس بی ہول سکویر والا یو سو کلیات والا میں پیدا اب قلف لامیم ذالک الکتاب قرطبی سے پیجنی ابن کثیر سے پیجنی ابن حجر سے پیجنی نو بیا بزما دا بچے زمان دان واسے حالکہ زمان دا نکی کتابون یزی نشم خرسولے مولی سے بوگتی پچا خرسے دو خرسے دی بچی غلطی نا دا دی مولا زمان دا مولا غلطی سال زمان تعلق دا تبلیغ سر دے کال میں لگولے وہ میاشتی روزانہ جوڑ کے زما بچے جمعہ تن رازی مدرسی تیزن راولم مرکز تین بوزم نو دری جنازی بزما جنازی سروزی زما ازما دا تبلیغ او زما دا تبلیغ دا بستری دا والا دا بابا بسترہ و تبا کسی روزی لزا وشو گو نشو زما خود خانقاہ سر تعلق دے بچے میں پا دنیا اور اچھو لے دے نی خانقاہ تا بوزم نی مولا سر کینوم دری جنازی بزما دا جنازی سے یو بزما جنازہ وزی یو بزما دا ویزکیہم دا تصوف جنازہ وزی یو بزما دا غا تصپوزی چی ما دی بچی لپلاس کی ندی ورکی سفیان سوری سونا لوی عالم تیر شوے سفیان ابن عیینہ مصنف دا عبدالرزاق رحمہ اللہ
فضیل ابن عیاض او عبداللہ ابن المبارک دا ټول هم عصر محدثین علماء محدثین علماء مفسرین او دا هم عصر دی او مکی مکرمی سره ژوند دی فضیل ابن عیاض ځان یو لوی ګرګه ده زمونږ د چشتی لوی امام دی سفیان ثوری لوی عالم دی سفیان ابن عیینه لوی محدث دی عبدالرزاق لوی مصنف لوی محدث او مفسر دی سفیان ثوری صاحب ته چا وی بس ته کنه اوس خو دې ټول لطایف کولو شوي تسبیح وغورځوه څنګه په تسبیح باندې سوی وتا وی د کم سیز د واسطې د وجه نه چې زما د زړه ذکر په الله الله جاری دی دغه واسطه زه ولې وغورځوم کم سیز د وجه چې مسلمان او قرآن او جماعت نن مسلمان قرآن او جماعت غورځولی دی نه جماعت ته راځي نه قرآن رالی نو د دې مسلمان ژوند به څنګه برابر شي عرض مې دا کوم مسلمانانو دا نن چې دی اسماعیل مولی سے ما اتارا جمع کړیو دا سه نو چې دا درې صورت دل نه ورته قاری صاحب ولراو غوستو دا درې صورتونه به وته وي دا یو سلو یو صورتونه وته وي او دا درې مختصر صورتونه وته نشو ویلې دا وته ویلې شو او ما ته دې خبرې لرا جمع کړو چې مسلمانا زما او ستا بنیادی تعلق د ژوند محور د جمعات او قرآن دی که د جمعات او د قرآن سره زمونږ د ژوند زاویه برابر وه نو که ډوډۍ مشته او که نشته دی او که هر قسمه ژوند مو دی هغه عبدالآباد ژوند مو د ارام او د راحت او د کامیابۍ دی او که د جمعات د ژوند د محور سره او د قرآن سره نو نو که د ټوله دنیا هم زما ده نو هېڅ هم نشته دی د سرمایې سره نو هېڅ هم را سره نشته دی ځکه بیا به نسبت سوی بیا خلک آواز وکړي د جنازې کټ راولې څوک حاجي صاحب بیا یادوي وایې که نه یادوي حاجي صاحب صدر صاحب یادوي او چې عالم وفات شي وایي د مولي صاحب کټ به کله راځي وایي که نه وایي حافظ صاحب به کله رالي دا ولې ده سره یو داسې سرمایه ده چې دا نه ختمېدونکې ده او ما سره دې سرمایه وه چې د هغې تعلق د دې سترګو سره و چې دا ختمه شوه نو ښځې دې دپاره نه جړل چې خاوند د تا سره به څه کېږي ښځې دې له وجړل چې ستا نه پس به زما څه کېږي دې سره د ځان غم دی قسم دی که زما اوس دا غم وي ورسره ګنې ښځې چې د خاوند سر ته ناستې دا جاړي نه ستا نه پس به زما څه وي زه خو سرتوره شوم د کوټې چت مې دا غم نه کوي چې دې خاوند خو راله رشوت هم راوړی و سود هم راوړی و د خور د میراث حصه هم راوړی و او د یتیم ډوډۍ هم راوړې وه او رشوت هم راوړی و اوس به دې خاوند سره په قبر کې هلته څه کېږي دا غم نه زما د ښځې سره شته شته ورسره نو بچو سره به مې څه غم وي بچي خو چې کله ښه عهدو والی نو معززین بجلیګر مولي صاحب اورلی که نه وایي معززین بیا جنازې سره اخوا ولاړي وزې ته رومال نیولی بیا پلار ته نه رانږدې کېږي زمونږ استاد محترم مولانا خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالی اللہ دے علم و عمل کے عمر کے رزق کے نسل کے اعمال صالحہ کے قیامت پورے برکات پاچے ڈیفینس کے امام یو لوی افسر پلار مرشو یو لوی افسر پلار وی مرشو نوی ما تیوی چی راشن و موت طریقہ خودا نوی اغب میٹنگ کیو نیوزے وی ٹیلیفونی ہوکو چې بابا به یې روډ راولې او زه به یې لاړم پنډۍ ته د جنازې وخت مو کېښودو ویم لمبوئ او مونږ کښ راولی نو داسې بچي م پکار دي وایې که نه چې ته به یې روډ دی او هغه به یې ارځي نه یې د غسل یو نه دی د جنازې د جنازه زمونږ دا بچي د جنازو دي وایې که نه زما خو نه دي استاسو د مردان والا راته پته نشته سبحانک اللهم نوذینو اللهم دعاګانې به راته څه وکړي زما سر ته به څه ووایي چې خدایه دا زما هغه بابا دی چې ما ته قرآن یاد کړی بیا خو به دا وایي که نه چې کله حافظ پرېږدم نو ما څوک پرېښي دي زما بچی خو به وایي چې دا زما هغه بابا دی چې خپله تهجدو ته تلو زه به غوابانګ مال پاسېدم ما بچی خو به دا وایي زما د بابا خو د مرکز سره او د مولي صاحب سره تعلق و خو زه خو به وختي 9 بجې پاسېدم وختي وایي زه پاسېدم نه 9 بجې ګنې زه 11 بجې تا ته خو زما پته ده که نه لږ مو 12 بجې راوځو وایي د کوره دا د مسلمان آواز دی نو بیا به دې مسلمان سره الله څه د رحم معامله وکړي کله به کېږي د مسلمان سره کله چې د مسلمان تعلق د قرآن او د جماعت د محور سره برابر و بس دې بار شیخ ذکریا صاحب خبر رانه مخکې لاړه حدیث یې نقل کړی دی وایي کوم سړی چې د ساري مونځ ونه کړي څه ونه کړي
سبحان الله مو وای خدا وای حدیث ته ها ساری منځونه کې د پلاس کې وي د شیطان جنډه چا چې منځو کې د رحمان جنډه به نو چې اوس یو سړی د ساری مونږ نه کړه او دا غون قران تعویز کې په دې مټي وتړي او یا دې غاړه ته جوړن کې دا جنډه به یو ورسي وایي نو بیا به دا کاروبار کې څه برکت راشي د چې چرته زی خیر براوړي که شر براوړي زمونږ تعلق د جمعات سره خو خیر وي اګه جمعات سره نو دا نن ورځ لګه خو سبب دینم بدتري بل اوس بداغي نم بدتري نو څنګه چې قاری صاحب و فرمایل ز بیا دغه قاری صاحب خبره کوم چې خپل تعلق هم او د خپل بچو تعلق هم د جمعات او د قران سره برابر عالم ضروری نه چې بچی نه عالم جوړ کې خدا ضروری چې دیندار ضرور کې علم ټول صحابه ته ټول حدیث خو نو یادو وته علما تشریف فرمایي ټول صحابه ته ټول حدیث یادو لیکن ټول صحابه ته ضروری دي ټول یادو د کاروبار دین ورته یادو د حلال او د حرام دین ورته یادو د ستر او د پردي دین ورته یادو د خپل او د پردو د دین مسله ورته وا لیکن کمزه تور سي د اسمان ستوري شوه د څه د وجه نشو غلامان دي پیسې موسنستا د مکی مکرمیم ندی قریشم ندی او حبشو کې پیدا شوی دي غلامان دي د اسمان ستوري ته څه د جمعات او د قران د وجه نتی جوړ او دلته غټ خاندان ولدي مخه داسې پړقېږي لکه د لمبې په شان ته سردار دی 2 کروڑ او 1.5 کروڑ یا مدن دی او هغه ته ولی ویجو اولئک حسب جهنم دا به د جهنم خشاکی نسب اوچت نه کړه حدیث کې راځي چې سړی په عمل سره لاړ نشي لم یسرع به نسبه نسب دې نشي مخکې کوله یو ځل پیغمبر علیه السلام اخیری خبر عرض کوم د فاطمه رضی الله عنها د الله ستاسو یا فاطمه تو اعملی او زما بچوړیا عمل وکا زد قیامت پر محمد ګوره تا نشم خلاصولای د خدای نه نو بیا زما استاد حیثیت ازما استاد بچو به حیثیت د نسب به حیثیت نو خپل تعلق هم د چا سره ساتو جمعات او مدرسې سره او قران سره او د خپل بچو تعلق هم راوړو به هم جون برابرۍ د خبرو باندې اکتفا کوم الله دې ماتا او تاسو ته سیمل توفیق را نصیب وګرځي دې خبرو کې زیاتې شوي سو رانه معافي غواړم الله دې ماتا او تاسو ته سیمل توفیق را نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین